په دنیا کې 5 رازه دي، دا 5 رازونه له ځان سره پټ ساته، په هړی هیڅ چاته هم مه وایه، په دنیا کې به خوشحاله، کامرانه او بریالی اوسې. هغه 5 رازه څه دي؟ لومړی راز ګناهونه دي. ګناوې چې دې وکړې پټ یې ساته، په هړی هیڅ چاته هم مه وایه، ځکه نبي علیه السلام فرمایي زه به ټول امت ته بخښنه وکم، مجاهر سړي ته بې نه وکم. مجاهر هغه کس ده چې دی د شپې ګناه کوي او سهار په دې باندې خلک خبروي. او بل دا کوم مسلمان چې ته په ګناه باندې خبر کې، که یو ټیم ته الله تعالی تا ته د نیکیو او د نیکو اعمالو توفیق درکړي، نو هغه مسلمان چې تا په کومه سترګه خبر کړی وي، هغه مسلمان به هم تا ته په هغه سترګه ګوري په کومه سترګه ستا هغه ته د ګناه ذکر کړی وي. دویم راز، میړه دې هېڅکله خپلې کوروالې ته د خپل راز نه بیانوي، ځکه یو واقعه تېره سوې ده. یو مجاهد او پیاوړی سړی و، د هغه ډېر دشمنان و او هغه دشمنان ډېر ځینې پتنګ و. بالاخر هغه دشمنان رالو، هغه د مجاهد کور والا په اعتماد کې واخیستله، نو هغه کور والا یې راپورته سو، له مجاهد چې ویده سو، هغه مجاهد یې ټینګ په رسیو باندې وتاړو. مجاهد چې پرې راپورته سو، وایي څه کوې؟ وایي ما ته ازمویلې چې ته څونه پیاوړی یا طاقتمن یې. هغه مجاهد سړي چې زور وکاو، هغه رسۍ پرې کړې. دویمه شپه یې بیا هغه مجاهد سړی په زنځیرانو باندې وتاړو. هغه مجاهد سړی چې پرې راپورته سو، وایي څه کوې؟ وایي ما ته ازمویلې. هغه مجاهد سړي چې زور وکاو، هغه اتکړیان یې هم پرې کړې، هغه زنځیرونه. بالاخر هغه مجاهد سړي خپلې کوروالې ته خپل راز ور بیان کو. وایي ما چې د دنیا په هر څه طاقت باندې وتړې، زه هغه دړې وړې کولی سم، زه هغه پرې کولی سم، لیکن ما چې په خپلو زلفانو په خپلو ویښتانو یو څوک وتړي، زه بیا دا لاس نسم خلاصولی. هغه ښځه راولاړه سوله په 3مه شپه باندې، هغه مجاهد ویده سو، دا راله هغه زلفان او ویښتان یې ور کاټ کړو، نو په خپلو ویښتانو باندې د لاسونه ور وتړل. هغه مجاهد سړی چې راپورته سو، وایي څه کوې؟ ما ازمویلې. هغه چې هر څومره زور وکاو، نو هغه لاسونه یې نه سوی خلاصولی. هغه دښمنان یې رالو، هغه مجاهد سړی یې یوړ. دریم راز عبادت دی. عبادت چې دې کول پټ یې کوه، هیڅ چاته هم په اړه مه وایه، ځکه تا په زړه کې به دا وسوسه پیدا سي، شیطان خو ظالم ده، تا په زړه کې به دا وسوسه در واچوي چې پلانکی مسلمان دې تا په باره کې دا خیال ده، پلانکی مسلمان دې تا په باره کې دا وایي. نو هغه رضا الهي تاسې کم کنټیکټ له الله تعالی سره ده، هغه به کاټ سي، په مابین کې به د شیطان وسوسې در واچوي. او څلورم راز د ښځې او د میړه تر مابین چې کوم راز ده، دا د هېڅکله نور مسلمانان په دې باندې نه خبروي. که میړه راولاړ سي د ښځې په باره کې له نورو یارانو دوستانو سره هغه خپل پټ راز بیانوي، دا ډېر سخت جرم او عظیمه ګناه ده. میړه دې دا هېڅکله دا پټ رازونه نه بیانوي، او نه دې ښځه راولاړېږي د خپل میړه په مابین کې کوم راز ده، هغه د نورو سهیلیانو ته نه بیانوي. 5م راز، یو مسلمان سړي چې تا ته پټه خبره وکړه، دور دور یې وکتل، تا ته یو مجلس وکاو، نو پوه سه چې دا ما ته امانت مجلس کوي، دا امانت مجلس بل مسلمان سره هېڅکله مه شیر کوه. هغه څه چې تا ته په خوله ووایي چې دا امانت ده، له ځان سره یې پټ ساته. هغه خو دا امانت که یو انسان دورې دورې وګوري، بس پوه سه چې دا ما ته امانت مجلس کوي. که دې په